اللہ قرآن مجید کی فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ دا ہر نبی دا پارا شیاطین الانس والجن دا انسانانم شیاطین دارنگی چکن دا جناتم شیاطین نائی بدا خلق و ذہنوں کی شکوک شبہات پیدا کول دا پیغمبر خلاف نو من الجنت دا جنات و فریان دا شیطانان نا پناہ وطلی شوی دا او ناس دا انسانان و دا شیطان نا پناہ وطلی انسانان و شیطان دا کاہن ہم دے چھ کاہنان بو جادوگران بو ایبا یا دا انسانان و شیطانان آگئی چھ دو کس جنگی تا ایک پل مس کے چکم دے روح نرا والی بلکہ جنگی پیدا والی دو قبیلی جنگی یادارنگی شکوک شبہات پا دین کی پیدا کی قرآن کی شکونے پیدا کی احادیثوں کی علماء بانے خلق چکن دے بس جنا کی روپے گنڈی کی علماء پسی غیبتوں کی اندروں گئی دام چکم دے انسانان و شیطانان دے نمزان بساتے من الجنت والناس اور شیخ عز الدین ابن عبدالسلام رحمہ اللہ وی چھ ناس نمرات چکم دے ہاں نفس دے مخ کی چکم دے دا شیطان دا وسوسون پناہ اختلی شوی دا اور الناس کی دا نفس دا دوکو اور دڑاکون پناہ اختلی شوی دا نفس اور شیطان دو دشمنان دی دا انسانان شیطانم دا انسان دشمن دے اور دا نفس ہم دا انسان دشمن دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ دا نفس دا شیطان نوم زیاد خطرناک دے نفس انہا دا عدوی کا بین جنبیک ستا زیاد خطرناک چکم دے ہاں دشمن پر دوڑ ڈڑو کی دا نفس دا شیطان نا زکا خطرناک دے چہ دا شیطان کے شیطان کڑے دے نفس شیطان کڑے دے چہ اللہ واتوی سجدہو کندوی چھ نظم آہوڑے لوے نفسانیت دے دے لوے تکبر میں دے حسد پیداش نو شیطان ہم دے نفس دا وجنہ گمراہ شدے وجنہ دا شیطان نم زیاد خطرناک دا نفس دے دے وجنہ نفسانی خواہشات و نمازان چکم دے ساتھی اور دا غبا چکم فریت من اتخذ الہ ہوا اللہ فرمائی چھ دے خلقو چکم دے دا خواہش پل خدای گرزولے دے لگد اللہ خبر من الپکاری ندی دا خپل خواہش خبر منی دا خپل زر خبر منی دا خپل نفس اور دا خپل ہوا دا آغی اتباع کی نچہ دا ہوا اتباع کی اور دا نفس اتباع کی اور دا خپل خواہشات و اتباع کی دا سڑی لار تباہ شی کندہ کی اوور دی گی اور لار شی چکم دے تباہ برباد شی دیو جنہ بزرگانی دین و صوفیہ کرام دا پا نفس بانے دے توجہ ورکی چہ دا خپل نفسانیت دے ختم کا بلکہ بعض بزرگان خواہی چیانی تصوف خلاصہ ہم دغدا کہ سڑے نفس مڑ کی بس نفس ختم کی چہ اللہ سوئی بس آگا کہی کہ دا اللہ و دا نفس دا خبر و مس کی چکم دے تعارض راشی دا اللہ خبر واقعی اور نفسانی خواہشات پریدی نفس چکم دے تمناگانی پریدی نو دا سڑے کامیاب دے اور چہ نفس چکم دے دا غشو نا نفس مطمئنہ و گرزی گیا ایدھون نفس المطمئنہ ترجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ میں جنت تب یابوزی دیو جنات دا نفس چکم دے دا دیر خطرناک اور نفس دا انسان دے چکم دے کفر تا ہم رسی دے دا اللہ بغاوت تے ہم رسی اور نفسانی خواہشات انسان پا گناہون بارے ہم آمادہ کئی دیو جنہ چکم دے دا نفس نا خطرناک چکم دے دشمن دے دائن پناہ وقتلی شویدم صدق اللہ العظیم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
तर्जुमे ख़त्म दे और अल्हम्दुलिल्लाह पदवी रमज़ान मुबारक की और शाबान पनी मह सकी अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक मिलाउशु अल्लाह पाक चुके मेरा ख़त्म तर्जुमा अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मोहम्मद सालेह से हम ढेर मेहनतों का अल्लाह इलाही को उमर की औलाद के लिए बरकत नज़ील की। तालिबान हज़रात हम मेहनतों को मियाश वनीमा मुसलसल हाजिरी का और दारगी कुरान मजीद दरसों की शिरकत का अल्लाह ने टोलो कुरान मजीद फ़हम और पोहा ज़मूंगा वदा ये टोलो नसीब की और अल्लाह इदा अमल तौफीक टोलो दा नसीब की। दा आखिरी सूरतुना जो सूरतुल इखलास थी बल सूरतुल फलक और बल सूरतुल नास थी। लाए मुतालिक मुख्तसर कोशिश को चाहा तसर अंदाज के लाए माना और तफसीर उशी अल्लाह ने तौफीक और याद कोई आम अमल तौफीक टोलो नसीब की। सूरतुल इखलास की सलोर आयतुन दी और बिंजलस कलिमात की वो सलवेख पदे की हरूफ थी। लदी सूरत इखलास सरबत नमा क़बल सूरतुल लहब सरदार सूरतुल लहब की दा अबू लहब दा हलाकत ज़िक्र रहा तब्बत यदा अबी लहब व तब और दागदा हलाकत सबब पदे चिकम लिहागा सूरत की ज़िक्र की चूँकि हागा तौहीद नरो गर्दानी कड़े व नाम हलाक कुल हुवल्लाहु अहद नी सूरत की तौहीद ज़िक्र की तौहीद ना एराज़ द वजना और तौहीद न दरो गर्दाने द वजना अल्लाह हलाकत चुकने वर कड़े उदय हवाले सरा द सूरत इखलास सरबत में सूरतुल लहब सर चुकने राश सूरतुल इखलास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ाइल ज़िक्र करी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए याजिज़ु अहदुकुम अन यक़रा सुलसल कुरान फ़ी लैलतिन आयस्तासु की हुकस दीना आजिज़ दे चलो कुरान मजीद द्रे में सब योश बके उलली नाग यार दा हुकरान कार दे चुसुरा दा कुरान मजीद द्रे में सब पयोश बके इंसान लोली नो मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कुल हुवल्लाहु अहद तालिम सुलसल कुरान कुल हुवल्लाहु अहद दा सूरत दा द्रे में से दा कुरान सर बराबर है। दाम रागनी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उहशदु फ़इन्नी सअक़रअु अलैकुम सुलसल कुरान तो सूरह जम से ज़तौस्ता द्रे में सब कुरान मजीद है नबी इस्लाम को न रहुआ तो और सूरत इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद सूरत चिकम दी हुई खलक आर्यान बे चिकम दी हुज़ूर इस्लाम को तलाड़ वापस आए खलक डे ताजुब की हुई तो ताजुब कवे नो या फरमाए कुल हुवल्लाहु अहद तालिम सुलसल कुरान कुल हुवल्लाहु अहद सूरत दादा सुल से कुरान मजीद बराबर है। दाम रागली चेली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना कि वो सड़े क़ुबा के बे मुस्को और अंसार सहाबी अंसारी सहाबी अगर बाहर सूरत भी वो सर बे सूरत इखलास में आखल को तो इदा चिकन या खो दा सूरत वाया सूरत इखलास या बल वाया ना बाबा तो एक सास को हिंद बताओ सलीम मती को खनी को मती बनो को बता सूरत खामा खावे
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا ته تشریف یوړ نو هغوی ورته شکایت وکړ چې دی خدا کار کوي. حضور علیه السلام هغه امام راوغوښته او بل امام باندې خلک رضا کېدل نه ما په ټول کې غوره سړی و. نبی اسلام یې دا کار کړ ولیکن هغوی انی احبها زما محبت دی د صورت اخلاص سره مزکې زه هر صورت سره ځکه وایم. نبی اسلام ورته وفرمیل ان حبک ایاها ادخلک الجنه د دې محبت ته چې کوم دی هغه جنت ته داخل کړي سمان د دې محبت به ته جنت ته چې کوم دی داخل کړي. دا راغلی چې حضور علیه السلام را یو سړي چې کوم دی صورت اخلاص چې کوم دی وي نو حضور علیه السلام فرمایل وجبت د دپاره واجب شو. انس فرمایي انس فرمایي ما نبی اسلام ته تپوس کوم ما وجبت څه څیز د دپاره واجب شو نو قال الجنه نبی اسلام فرمایل جنت د دپاره دا واجب شو. ترمذی شریف کې دا حدیث مبارک راغلی. دارنګه دا حدیث هم راغلی چې څوک په مرض وفات کې قل هو صورت چې کوم دی ووایي نو لم یفتن فی قبره په قبر کې به سوال جواب کې دته آساني میلاو شي او عذاب ورته نه میلاوي. وآمن من زبدة القبر د قبر د تنګۍ نه چې څنګه قبر په خلکو را تنګېږي حدیث مبارکه کې چې راغلي دي هغې نه به امن باندې شي. وحملته الملائکة یوم القیامة بأکفها فرشتې به خپل ورغو کې او لاسونو کې را سړي نیسي حتی تجیزه من الصلاة إلى الجنة او ډېر په امن سره به چې کوم دی بوځي د پولیس رات باندې به ورتیر کړي او جنت ته به چې کوم دی ورسوي. چې څوک مرض وفات کې قل هو صورت وایي نو لم یفتن فی قبري قبر عذاب هم آسان شي او د زغطة القبر نه به بچ شي او فرشتې به ډېر چې کوم دی په امن سره دی بوځي. حضور علیه السلام ته یو سړی راغی یا رسول الله زه ډېر غریب یم بال بچهدار یم د رزق درک راکړه نه لګي. حضور علیه السلام یې کور ته لاړ شه فسلم ان کان فی احد کور کې څوک وي به سلام واچوه والا فسلم علی من نفسک کور کې څوک نه به ځان سلام واچوه ثم اقرأ قل هو الله احد مرة واحدة به سورۃ اخلاص یو ځل ووایه. سړی لاړ څه وخت پس چې کوم دی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو چې تا وایي چې زه ډېر غریب یم بال بچهدار یم نو یا رسول الله کور ته لاړم کور کې مې سلام واچوم بیا مې یو ځل سورۃ اخلاص وی ثم اقرأ قل هو الله احد مرة واحدة مخکې زما کر د رزق درک نه لګېده اوس زه د ګاونډیانو هم انتظام کوم او د هغوی چې کوم دی هم دعا کوم. الله دې صورت کې چې کوم دی هغه داسې ښودي دي. دا هم راغلي چې یعنې انس فرمایي موږ تبوک کې وو نور سهار راوخته ډېر مزېدار شعاګانې وې دارنګه چې کوم دی رڼاګانې پکې وې دي کې جبریل علیه السلام راغی. جبریل علیه السلام وفرمایل وی چې معاویه ابن معاویه اللیثي رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره کې وفات شوی دی. نن ورځ الله پاک او یا زره فرشتې را لېږلي دي او د هغه جنازې دپاره نو نبی اسلام یې دا ولي چې د باندې دومره فرشتې جنازه کوي د څه برکت او څه فضیلت. نا جبریل علیه السلام کان یکثر قراءة قل هو الله احد د قل هو صورت ډېر زیات وي قل هو الله احد صورت دی ډېر زیات وي. نو بیا نبی اسلام ته جبریل علیه السلام وایي ستا رغبت او مینه شته چې ته په هغه جنازه وکړې نو حضور اسلام وایي او چې دومره برکتي سړی دی زما خوښه ده نه چې زه په هغه باندې جنازه وکړم. جبریل علیه السلام هغه ته چې کوم دی هغه وزر دا شو نو ځمکه را یو ځای شو الله پاک ورښکاره کړه حضور علیه السلام په هغه باندې جنازه وکړه ځکه به ده به دې سره ډېره راکوله مینه چې کوم دی کوله. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او جبریل علیه السلام یو ځل داسې دي ولاړ په دې کې ابو ذر رضی الله عنه تشریف راوړه نو جبریل علیه السلام هذا ابو ذر قد اقبل
دا ابو ذر رضی اللہ عنہ راغی رسول الله صلی الله علیه و تعریفون ولی تاسو دې پیژنې تاسو فرشته او دې انسان دې تاسو دې څنګه پیژنې علیہ السلام ته چې هو اشهر عندنا من عندكم دا فرشتو کې دمر مشهور دي چې دمر انسانانو کې مشهور او مقبول نه دي فرشتو کې د انسانانو په نسبت زیات مقبول دي بما بلغ ما بلغ دې مرتبه ته څنګه رسیدلې جبريل علیہ السلام فرماتے کہ دو صفت دي یو لصغره فی نفسه یو عظیم کثرت قراءته قل الله احد یو د کې ډېر عاجزي ده او چا کې چې عاجزي الله غل مرتبه ورکړي من تواضع لله رفعه الله چا الله د رضا لپاره عاجزي وکړه بس الله پاک ول مرتبه ورکړي عزت ول ورکړي او دیم دې سورته اخلاص ډېر زیات وایي وکثرت قراءته قل الله احد او څوک چې سورۃ اخلاص ډېر وي نو الله والا دنیا او آخرت کې عزت ورکړي دیو جنال ته د عزت ملاو دی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ چې انسانانو کې هم د مقبول دی خدای نه زیات فرشتو کې هم چې کوم دی مقبول دی حضور علیہ السلام فرمایي څوک قل الله احد لزل وي الله د لپاره جنت کې اومانه جوړي که شل زلې وي نو دومانه قصران فی الجنه او کدیر زلوی نو درې ثلاثه قصور فی الجنه الله تعالی چې کوم دی برابر ای بهرحال سورته اخلاص چې کوم دی هغه فواید ډیر دي او دارنګ چې کوم دی احادیث کې ډیر ذکر شوی سورته اخلاص دیتا مختلف نمونه دا مشهور نوم هم دغه چې کوم دلته ذکر دی سورته اخلاص سورۃ اخلاص مکیۃ او تفسیر کبیر شل نمونه د ذکر کړی دی او کثرت د سامع خو دغه باندې دلالت کوي فضیلت باندې دلالت کوي چې څومره نمونه ډیری سورۃ التفرید وتهم وای سورۃ التجرید وتهم وای سورۃ التوحید وتهم وای سورۃ الاخلاص په مشهور نوم دی سورۃ النجات وتهم وای څوک دی باندې دوام کی اللہ پاک مدور نجات ورکی سورۃ الولایت وتهم وای دغه دابل کلی چې من قراها نصار من اولیاء الله څوک دا ډېر لولي نه بل الله ولی ګرځيږي سورۃ النسبت وتهم وای ذکر دی کی کم کافران چران د حضور علیہ السلام نے کم سوال کو نو نسبت پنو مبارک انسم لنا ربک مقدر قل ربنا نسب بیان کا چدا دا سنا دا اللہ جوڑ دے سرو زر نہ کر سپینو زر نہ فلان نہ کر فلان نہ سورۃ المعرفت وتهم وای اور سورۃ الجمال وتهم وای ان اللہ جمیل یحب الجمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر پر بیا چاوي چې دا څنګه چې الله جمیل جمال کو خی نبی دا سورت نبی علیہ السلام فرمایا قل اللہ احد اللہ الصمد دی وجنه دې ته سورۃ الجمال چې کوم دی وای سورۃ المقشقشة وتهم وای مقشقشة دا معنی چې براءت نه د شرک او د کفر نه توحید په ذکر دی شرک کفر نه براءت ته بکی سورۃ المعاوضة وتهم وای ځکه په دې سره د شیطان نه پناه وخت تلکی یا د مصیبتونو نه سورۃ الصمد وتهم وای ذکر دی کې لفظ د الله او صمد راغلی سورۃ الاساس وتهم وای ذکر دی کې توحید ذکر دی او توحید د ټولو اساس دی ټولو چې کوم دی عقاید او بنیاد دی سورۃ المانعة وتوای لانها تمنع عذاب القبر ولفحات النيران ذکر دا څوک زیات وای نو د عذاب قبر نه الله بچ کی او دا نه چې کومې د اور د لمبونه به الله پاک هغه چې کومې بچ کی دی وجنه سورۃ المانعة وتوای سورۃ المحذر هم دې توای لئن الملائکه تحذر استماعها کله چې انسان د سورۃ اخلاص وای نو فرشتي د دې اوریدو د لپاره حاضرېږي دی وجنه سورۃ المحذر وتهم وای سورۃ المنفرة وتهم وای لأن الشیطان ينفر عند قراءتها چکل سره دا قرات کی نو شیطان دا غنا تختی نو دیو جنا سورۃ المنفرة وتهم وای چلا نفرت دې د شیطان نه پاره دارنګ سورۃ البراءت وتهم وای براءت دې د شرک کفر نه
سورة المذکرہ و ته هم وایي دی کې چې کوم دی لأنها تذكر العبد خالص التوحید لکه دا بنده ته خالص توحید یادوي نو دی وجه سورة مذکرہ و ته هم وایي سورة النور و ته هم وایي ځکه حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لكل شيء نور ونور القرآن قل هو الله احد دا هر شیز نور وي او د قرآن مجید نور دا چې کوم دی هغه قل هو الله احد دی لکه څنګه چې دا هر شیز دپاره قلب وي او د قرآن مجید قلب صورت یاسین دی نو هر شی دپاره نور وي او دارنګه د قرآن مجید نور دا قل هو الله احد دی دې ته سورة الامان هم وایي لکه دې کې امن دی د عذاب نه داسې تقریبا شل نمونه تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړي دي او هغه ورسره ویلي چې د دې نور هم ډېر هغه شته سورة الاخلاص دا چې کوم دی کې چونکې خالص توحید ذکر دی دې وجه نه او یا دا معنی اخلاص د مراد اخلاص من النار دی د اور نه چې کوم دی انسان خلاصوي دیو جنا کثرت د اسامیو په کثرت د فضیلت باندې دلالت کوي ډېر چې کوم د اسامی دی چې فضیلتونه مسره زیات شو حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې دا صورت چې کوم نازل شفاعه وخت کې چې مشرکان ولګېدل او دی یو سړی راولېږه عامر ابن طفیل نبی صلی الله علیه وسلم ته او دو ملګري یو هغه دی او سره بل دی ناغی نبی اسلام تا د کافرانو د مشرکانو سوال جواب راوړي شققت عصانا وسببت آلهتنا وخالفت دین آبائک اے نبی اسلام زمونږ اتفاق دوران مخکې موږ ټول یو کافرانو بس ته پکې راغلي څوک مسلمانان شو څوک کافران شو بس جنگ جګړې دي او یو بل سره اختلاف دي او تا زمونږ چې کوم دی خدایانو ته بد وایي او د خپل پلان نکره دین نه مخالفت وکړه نه ان كنت فقیرا اغنیناک که چې ته غریبي تعالی به چنده وکړو ان كنت مجنونا داویناک که لیوانی مونږ به تعالی علاج وان كنت حویت امرأة زوجناکها څوک زنانه دی خوښي نو تعالی به چې کوم دی په نکاح سره درکړو حضور علیه السلام ورته وفرمیل لست بفقیر ولا بمجنون ولا حویت امرأة نه غریب نه لیوانی او نه مې څوک زنانه خوښه ده ولکن انا رسول الله لیکن زه د الله پیغمبر م ادعوکم من عبادت الاسلام الی عبادتی یو زه وایم چې د مختلف خدایانو عبادتونه پرېږدئ شریک پرېږدئ ورسره د یو الله عبادت وکړئ بس زه تاسو ته شرک چې کوم دی دا وایم نو هغوی لاړل او بیا چې کوم دی هغه کافرانو ته دا سوال جواب یې واپس هغوی راولېږئ چې واپس یې راولېږه نو هغوی بیا تپوس چې کوم دی نبی اسلام نه بل سوال جواب راوړو نو ته یې وایي چې دا وبین لنا جنس معبودک موږ ته خپل معبود جنس وښایه چې دا د کم جنس نه دی او څه نه جوړ دی من ذهب نه من فضه ستا د عرب د څه نه جوړ دی دا د سرو زر نه جوړ دی که د سپینو زرو من زبرجد من یاقوت زبرجد نه جوړ دی که یاقوت من خشب که لرګي نه جوړ دی د الله په شان کې ګستاخي وکړه الله پاک په یو کس باندې تندر راولېږه په هغې باندې سوړ شو بل کس داسې بار ووت زمری پې الله مسلط کړو غار غارې دا مشرکان دا کس دغې وخت کې دا صورتونه الله پاک دا صورت چې کوم نازل قل هو الله احد چې دا کوم څیزونه تاسو یعنې دا خو مخلوق دي او الله خو مخلوق نه دی بلکې الله خالق دی قل هو الله احد لازم د الوهیت سره تخلیق دی الله خالق دی او دا کوم څیزونه چې یادوي نو الله خو د دې جنس نه ځکه نه چې دا خو مخلوقات دي د خالق او د مخلوق خو دغه جدایي یو دا مشرکان دا تپوس کړی دی وجه نه دا وایي چې دا دغه دی مکي صورت دی دویم دا دی چې دا یهودو سوال کړ چې بای کعب بن اشرف هم یهودیانو مشر نو هغه راغله هغوی ته نبي السلام ته وایي چې هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله الله دا ټول مخلوقات پیدا کړي نه الله چا پیدا کړي دي نبی اسلام غصه شو فغضب النبي صلی الله علیه وسلم
فنزل جبریل علیہ السلام رائے فاسکنہ وقال اخفض جناحک یا رسول اللہ یا محمد اے نبی علیہ السلام خپل نرمی کوا او دارنګ چې کوم دي ته وسکیږي مدا کافران دي دا الله په شان کې ګستاخی نبی علیہ السلام نه شو برداشت کولای چې هاذا الله خلق الخلق فمن خلق الله الله پاک دا ټول مخلوقات پیدا کړل الله چا پیدا کړی نبی سلام په دې پوښتنه نو دې کې دای به جواب دی قل هو الله احد الله الصمد چې الله خو که چا پیدا کړی خو الله به مخلوق وي الله مخلوق نه بلکې الله خالق دی نو خالق خو بل څوک نشي پیدا کولی مخلوق الله پیدا کوي لیکن الله بل څوک نشي پیدا کولی نو په دې حواله سره يهود سوال لا کړی بیا مدني صورت معلومي درم دا چې نه سوراو دا سوال چې کوم کړو نبی صلی الله علیه وسلم تراغلی وفد د نجران نای ودی یوسف لنا رب من تذقل رب بیان وکا من زبرجد من فضه من ذهب څنګه دا نور سوال کړو دا سدیم دا سوال کړو من یاقوت من خشب د سنا الله پیدا لري سرونا سپینونا زبرجدونا یاقوتنا نبی علیہ السلام وتفن ان ربی لیس من شیء زما رب خردی سيزن پیدا نه الا انه خالق الاشیاء كلها هو خالق دی او دا سيزن خو مخلوقات دي دینه پیدا نه دي نو دا صورت بیا راځي چې قل هو الله احد چې الله یو دی سمانا الله پاک او الہ چې کوم دی خالق وي هغه مخلوق چې کوم دی نه وي دیو جن چې کوم دی هغه دا شان نزول لدی صورت مختلف مفسرین او احادیث رڼا کې ذکر کړی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنم الله پاک الرحمن چې به حل مهربان دی الرحیم نهایت رحم والده قل هو الله احد قل هو اے حضور علیہ السلام الله احد الله یو ذات دا هو ضمیر شان دی مبتدا دا او الله احد ول جمله اسمیه دا خبریه دا الله ځان مبتدا دا احد وسره خبر دی مبتدا خبر چې راځي مشو جمله اسمیه شو هو مبتدا دا جمله اسمیه ولا خبر او یادا باندې چې هو مبتدا دا او الله دای چې کوم دی خبر دی احد دای نه بدل بہرحال قل هو الله احد قل هو حضور علیہ الصلوۃ والسلام هو شاندار الله احد الله پاک یو ذات دی قل کی اشاره د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اثبات د نبوت چې الله چې خطاب کړي نو پیغمبر نه علاوه بل چا سره ونه کوي دیو جن الله پیغمبر حضور علیہ السلام نبوت پکې ثابت شي هو کی وجود د باری تعالی ته وجود د الله پاک ته اشاره ده هو ضمیر چې چا تراجی کی خو موجودی چا موجود نو موجود پتہ لګی چې الله موجود دی نو وجود د باری تعالی ته پکې اشاره ده الله کی چې کوم نه هغه وجوب الوجود ته اشاره ده الله واجب الله اسم لواجب الوجود الله اسم لواجب الوجود د پر وجوب الوجود دي ته چې الله هو یبا دا زمانہ نو راغلی چې الله نو دا زمانہ بن راځي چې الله باندې والله او یبا دي ته وجوب الوجود وای چې وجود خامخا لازم دی نو هو کی وجود الله تعالی ته اشاره ده الله کی وجوب الوجود ته اشاره ده احد کی چې کوم دی هغه نفي د تعدد د الہ او چې الله ډیر خدایان نشته لا ثانی له دویم ولا نشته یادانه چې کوم دی نفي د ترکیب د چې لا نظیر له مثل الله وشان څوک نشته یا نفي د مثلیت د لا مثل له دا وشان څوک شته نه او دارنګي نفي د ترکیب په کوم د لکلاین قسم ولایت بعضو
نا احد معناګانې دا درې ذکر کړي. قل هو الله احد، الله احد ذات د سمانه متعدد نه دی الله پاک، لا ثانی له بل څوک سره په تعداد کې شریک نه، نفي د تعدد ده. دارنګې نفي د ترکیب ده، ځکه لا ينقسم ولا يتباعض، والله ابعاض نشته، اجزا ولا نشته. احد دا هم معنا چې لا نظیر له مثلیت ولا نشته. نفي د تعدد هم را، نفي د ترکیب پکې هم را، نفي د مثلیت پکې هم را. قل هو الله احد، ودو اے نبی علیہ السلام هو شان دا دے اللہ احد، اللہ یو ذات دے. دې جمله کې ټول صفات تقریبا راغلي دي، ځکه الله کې وجوبي صفات ټول راغلي. الله واجب الوجود دې، مستجمع دې، ټول صفات د کمال ټول وجوبي پکې راغلي کنه وجوبي. احد کې ټول سلبي راغله، ځکه نفي د تعدد او نفي د ترکیب او نفي د مثلیت چې ټول راغله، نفي پکې راغله، نو دا سلبي صفات پکې هم ټول راغله. قل هو اے حضور علیہ السلام، هو شان دا دا هو دا مقام د مقربینو دی، ځکه مقرب خلق د دې نه معرفت د الله کولی شي. مقربینو دای مقصد دا دی چې لا موجود الا الله. مقرب خلق وایي چې په دې دنیا کې نور څه موجود نه دي بلکې صرف الله موجود دی. لا موجود الا الله، چې الله موجود شنده هو ضمیر به الله پاک تراجی، نو دین آغید اللہ معرفت ده هو ضمیر نوم کولش. مقربین و مقام ده. او دیم مقام ده اصحاب الیمین ده. اصحاب الیمین اغیوی چه اللہ هم موجود ده، حق هم موجود ده، خو خلق هم موجود ده. اللہ موجود ده او ده اللہ سره چکم ده مخلوق هم موجود ده. نبیا ده حق او ده خلق و مبین کی فرق پکار ده، نا فرق پا اللہ لفظ سر چکم دے رہا. قل هو اللہ احد، اللہ پاک چکم دے آئیو دے. او احد کی رد پا اصحاب الشمال بانے. اصحاب الشمال چکم دے حقا وائی چی اللہ احد نہ دے بلکہ اللہ دودی لکا فرق سنوی وی دو خدایان دے. یو تا خالق الخیر وی بل تا خالق الشر وی. خالق الخیر تاغی نم دی ازدان او خالق الشر تا نم دی حرمان. نو یو دا شر خالق دے و بل دا خیر خالق دے. نو دے کہ رد پاغی مدر آئے چی قلو اللہ حد و خدایان ندی بلکہ یو اللہ پاک دا خیر خالق ہم دے و دا شر خالق ہم دے. رد شفر قیس نویہ بانے دا اصحاب الشمال دا نگی رد شفر مشرکان و بانے. مشرکان کو دیر خدایان منی چرتا بے گٹھا کتا نائد بے سجدہ لگولا، نو دیر خدایان ہو. یا رد دے پا ہندوانو بانے، ہندوان دیر کروڑا دیوتاگان چکم دے آمنی میرا زمان خدایان دی. نا اللہ پاک بغیرت کی چی قل ہوا ہے حضور علیہ السلام ہوا شان دا دے اللہ احد، اللہ یو ذات دے، دو ندی اور دیر ہم ندی باٹولو بانے چکم دے رد رائی. اللہ الصمد، اللہ سمد ذات دے. سمد ذات دے اللہ پاک. سمد ذات دے مراد دار چہنے دا سمد دیر مانا گانے دا چکم دے حقا مفسرین ذکر کئی اور دارنگی چکم دے صحابہ و دارنگی دا تابعین دا دائی تفسیر مطابق. سمد دے تا ہم وی چہ الذی لا خوف علیہ، چہ با مانی یر نرازی. سمد مانا دا ہم دا ابن عباس فرمائی. سمد مانا دا ہم دا لکی امام شاہبی رحمت اللہ علیہ فرمائی الذی لا یأکل ولا یشرب، کم ذات خوراک نکی اشکاک نکی اندار سمد مانا دا ہم دا. سمد مانا دا ہم دا چہ الذی قد انتہا سوددہو، چاہ بسردار ہے مشرے کی انتہا ترسید لی. اور سمد مانا دا ہم دا لکہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرمائی سمد دا مانا چہ هو الکامل فی صفاتی و افعالی، صفات و افعال کی چکم دے کمال ترسید لے آزاد دیدار سمد مانا دا. سمد مانا دا ہم دا چہ المقصود الیہ فی الرغائب المستغاث بی عند المصائب،
چې کوم مقصود یې پر غایب وي چې کوم د رغبت والا سیزونه نه الله پاک ته کې خلق پای باندې چې کوم دې قص کوي چې دا د رغبت سیز مال راک دا نعمتونه راک المستغاث به عند المصائب او مصیبتونو وخت کې چې کوم ذات نه خلق سغواړي او فریاد وته کوي نو سمات معنا دا هم چې المقصود الیه فی الرغائب المستغاث به عند المصائب دا معنا سمات هم کړي چې الذي ليس فوقه احد چې دا د پاسه بل څوک نه نو بل ذات نه نام د سمات معنا دا سمات معنا دا هم چې الذي لا تعتريه الافات کم ذات باندې آفتون نرزی دا هم دا سمت مانا دا سمت مانا دا هم دا الذي لا عیب فی کم ذات کی عیب نہیں دیتے چی کم دے دا هم مانا دیر مانا کان ذکر کری نہیں و مقاتل ابن حبان وائی و تفسیری مظہری حوال نقل کردے دا او ازما پنیز بانے معنی حقیقی دا دا چی مقصود دے اللہ مقصود مقصود دا مانا چې ټول انسانیت هغه قصد کوي او اراده کوي په خپلو حاجتونو کې مقصود دار چا څوک دی الله پاک خپل حاجتونه چې غواړي مرض درکول غواړي نو قصد کوي دا الله پاک قصد او اراده کوي کمال دولت غواړي که اولاد غواړي که څه غواړي که څه غواړي نو هو المقصود معنا دا تفسیری مظهری وایي لیکن دا ټول معناګانې صحیح دي لیکن طبرانی وایي چې اصل معنا نای په روایت کې ذکر ده اصل معنا دا ده چې ما یشمل الیه فی الحوائج کلها کم ذات ته چې خلق رجوع کی په ټولو حاجتونو کې نا آزاد د صمد معنا ده ما یشمل الیه فی الحوائج کلها نو دې ته چې کوم دا معنا زیات چې کوم دی جامع معنا ده په ټولو حاجتونو کې کوم ذات ته انسان چې کوم دی رجوع کوي نا ذات ته صمد ویل کېدی شي الله الصمد الله پاک چې کوم دی صمد ذات لم یلد ولم یولد نه د څوک پیدا دی او نه د چا نه پیدا دی دې کې رد به عیسایانو باندې عیسایانو به عیسی علیه السلام د الله زوی دی الله وی زما زامن نشته دې کې رد دی په یهودیانو باندې یهودیانو به عزیر علیه السلام د الله زوی دی قرآن مجید کې دا ذکر راغلی الله وی زما خو زامن نشته دې کې رد دی په مشرکانو باندې مشرکانو به الملائکه بنات الله فرشتي د الله لونه دي الله وی نه زما زامن نشته او نه لونه شته اولاد ته خو زما ضرورت نشته سره هیڅ ضرورت مې وته نشته اولاد ته لم یلد ولم یولد نه د څوک پیدا دي او نه د چانه چې کوم دی پیدا دی خو د زامنو قول خو خلق کړی دی د پلار قول نه دی شوی دلته چېرته چا هم نه دي ویلي چې د الله فلانې د الله پلار دی دا یې ویلي دي چې فلانې د الله زوی دی عیسی علیه السلام یاد کړی دی عزیر علیه السلام یاد کړي فرشتي یاد کړي دا لونه دي خو پلار چا نه دی ویلی چې ګینې د الله پلار فلانې دی لیکن چې لم یلد ولم یولد نه د څوک پیدا دی او نه د چا نه پیدا دی نه ولد داسې بره اصول او فروع یادوي دواړه دا نشته دا مبالغتاً داسې ویلي کېدی شي چې پلار هم نشته او زامن هم نشته دا مبالغتاً ویلي شوي دي او هسې نه چې آینده دور کې ولا څوک پلار چې کوم دی څنګه دی ولا زامن ثابت دي که څوک ولا پلار ثابت کړي دا یې نفع نه اوس نه چې کوم دی وشو لم یلد ولم یولد نه دی څوک پیدا دی نه د چا نه چې کوم دی پیدا دی لم یلد دا مازدي ده او دا یو سوال په جواب کې راغلی ده دوی چې کوم دی هغه وداوی چې الا انهم من افکهم یقولون ولد الله دی به چې الله بس زوی شوی دی عیسی علیه السلام یا سب یادو نه الله لم یلد زما اولاد نه دی پیدا شوی مخکې نه دلته لم یلد راغلی چې نشته اولاد سورۃ بنی اسرائیل کې راغلی ولم یتخذ ولدا الله خپل زوی نیول نه دی په زویواله سره څوک نیول نه دی دلته زوی نشته هلته په زویواله سره څوک نیول نه دی دا یې وجه دا چې نصاراو کې دوه فرقې وې یو باغي به دا وی چې عیسی علیه السلام حقیقتا زوی دی د الله پاک
نو دې کې د هغې نه لم یلد چې الله پاک اولاد نشته لم یولد داسې نفي مکمل شو یو فرقه دا شوه او بله فرقه داسې وي چې هغوی وایي چې د عیسی علیه السلام حقیقتا خو د الله زوی نه دی خو تشریفا دی د دومره شرافت دی د دومره مقام والی چې الله دې په زوی باندې نیولی دی لکه خلک چې کوم دی متبنا ګرځي زوی باندې څوک نیسي خپل زوی خو یې نه دی خو لیکن تشریفا زوی دی چې زوی ورته ویلی دی چې دا زما زوی دی نو په دې دواړو فرقو باندې رد راغی چې کوم وایي چې دا یې زوی دی لم یلد او چې کوم وایي چې په زوی والی سره نیولی دی نه جواب آئی کہ التوش ردوش جو لم یتخذ ولدا نا اللہ پاک سوک چکم دے با اولاد سر چکم دے نیولے نہ دے ولم یکن له کفوا احد او نشتر اللہ دپارا کفوا یعنی مماثلا او مماثل او شریک احد چکم دے حصوں کا دا اللہ سر چکم دے شریک چکم دے آنا دے مماثل نہ دے مساوی چکم دے آنا دے قل اللہ احد کی شاہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ چکم دے فرمائل کہ احد کی نفی دا شرکت عددی دا تعدد دا الہو نشتا یو اللہ دا الہ سنی چکے دویم وسر دا یا دریم یا سلورم دانشتا نفی دا شرکت عددی او اللہ الصمد کی نفی دا شرکت رتبی دا دې مرتبه د څوک رسیږي نه چې لا ټول خلک هغه ته محتاج شي نفي د شرکت رتبي او لم یلد ولم یولد کې نفي د شرکت نسبی ده نسب د الله پاک چې کوم نشه نه اصول شته نه فروع نه لاندې څوک شته نه باندې څوک او یاد وای چې لم یلد کې نفي د شریک ادنا ده او لم یولد کې نفي د شریک اعلی ده زویم نشته ادنا ولا څوک نشته او پلان نکیوم نشته نه اعلی ولا څوک نشته ولم یکن له کفوا احد او شریک مساوی ولا هم نشته بلکې الله پاک دې ټول نه چکنده ک عقل احتمالات لري خدا درې احتمال وای کنه یا شریک اعلی یا بچکم دې مساوی یا ادنای لم یلد ولم یولد کې نفي الشریک اعلی او ادنا دواړو اعلی لم یکن له کفوا احد کې نفي الشریک مماثل عمرانه مساوی شریک نفي عمرانه نو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله لپاره اولاد نشته نه اولاد ته نه چې کوم نه داشته ذکر الله لپاره اولاد د چا لپاره دی چې داغه د جنس نه هغه سره یو ملګری زنانا مثال په تور او داغي بچي وشي نو دې ته اولاد چې کوم دی ویل کېدی شي او الله د جنس نه الله سره چې کوم دی گویا کې بي نشته ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه الله پر مجید کوي ان يكون له ولد الله دا پر اولاد څنګه راشي ولم تكن له صاحبه الله خو بي نشته هم جنس بي وسره نشته که هم جنس بي وي نو بیا به اولاد وي نو هم جنس بي نشته نو اولاد به څنګه چې کوم دی راشي لم یلد ولم یولد او نه چې کوم دی هغه مولود چې کوم دی دا هم چې کوم نشته که الله مولود شي او والد ول چې کوم دی بل څوک شي نو الله که بچي الله که پیدا شي نو مولود خو چې کوم دی حادثي او الله قدیم ذات دیو جنا دا دای نفع امراغ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر دا معوذتين لي حديث مبارك الذي من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى چاچ معوذتين ہوئی معوذتين نگویا کہ ټول چې کوم دی آسماني کتابونه دایې تلاوت چې کوم دی وک دام حدیث مبارک کې راځي چې حضور علیه السلام یو صحابي ته وی چې یعنی دا درې واړه اخري ستونه درې ځله سحر هم وایي درې ځله ماښام هم یکفیک من کل شیء تا د پاره هر مصیبت نه بدا کافی وي که سحر دې درې ځله وي نو تر ماښام پورې غټ مصیبت به بدا نه راځي که ماښام دې درې ځله وي سحر پورې غټ مصیبت به بدا باندې نه راځي یکفیک من کل شیء بعض علماء یکفیک من کل شیء یعنی یکفیک من کل ورد
کہ سہار کے دری دری ضلوی کہ نور اوراد اذکار دے ونکر اندام کافی دے ماخام دے دری دری ضلوی کہ نور اوراد اذکار ذکرون وغیرہ دے نور ونکر اندام کافی دے نام آگلی دی دا سورة الفلق دے حجرت تماک کی نازل شوئے دے انزایتونی دی پدی کی دریش کلمات دی و دریو یا پدی کی حروف دی ربط لما قبل اللہ و سمت سر دے اللہ و سمت اللہ تطول خلق پار سکی محتاج دی رجوع گئی نبا سحرون و جادوگان و ہر سکی بچکن دے اللہ تا رجوع گئی یا نور و مصیبتوں کی بیماروں کی نا اللہ میں بیمار ہے چکن دے دفع گئی اللہ و سمت سر میرا بد چکن دے راش بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دا دو فرشتے وی یو فرشتہ بل نہ تپوس کئی بلی سڑی بانے سے چل شوئے دے وی مطبوب بند بانے سحر شوئے دے وی من تبو دا سحر بچا کڑی وی لبید ابن العاصم لبید ابن عاصم انداغ لوریان پکڑی بسکی کڑی فی مشتن و مشاہدت نجوف طلت ذکرن مش مساطہ کے کڑی نبی السلام نصر مبارک گمز کلی شیو ویختدی و یہودی غلام پزر سرئی حاصل کڑیو آلا گمز یا آغا خونے و سرهم حاصل کڑیو اور بیا دمومن انسان جو کړو د انسان نه غیر چا پیر او تار تاو کړو تار کې ولس غټي په ولس غټو کې هر غټو کې د ګنډر استن ور کړو اتاره د مومن د انسان نه غیر چا پیر کړو د کجوري په یو خوشه کې د سيزون راجم کړو او بیا چې کوم یو کوي کې چوري جوړ کړو د بنو زریق قبیله چې میری زروان میں ہوتے یا میری زو اروان حدیث غراغلی تحت رعوف د لباس به غټه غټه چې کوم دی خو دی حضور علیہ السلام در خوب کی دا ټول ارسو خودل شي حضور علیہ السلام را بیدار شنزان سره درې صحابه ملګری یو چې کوم دی هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت زبیر نو اندرم حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ السلام وسلام را لکه بعض روایتونه ثابت دي نبی اسلام کوئی باندې پاس هو درې بار سره صحابه ور کوشو چې وکړه او بت کې زړه شوی کان نه نقات الحنا لکه د نکری زوبته کې زیړی دارنګ د سحر او د جادو د غلط اثر د وجنا دا چې کوم ته کې زیړی شوی وب ایوب رويستي صحابه بیا غټنا لړکړه چې غټه لړکړه اعلان د کوم سيزونه پراتو هغه راوړ چې راوړ حضور علیہ السلام نے راوړ برا کوئی بسر بار یو روایت کې راځي چې جبرئیل علیہ السلام دا راوړ د دیوانه چې کوم دی د آیاتونه په دواړه سورته حضور علیہ السلام بانے جبریل علیہ السلام دا سورتون ہوئی عبر روایت کرائی چھے حضور علیہ السلام پا خپل دا سورتون ہوئی زیاد تراجح روایت داری زیاد تراجح داری چھے نبی علیہ السلام پا خپل ویلی دا سورتون بزان باری ویلی دا سورتون چیوئی نو بدی سورتون کی یو لس آیتون دی پا آتار کی یو لس غوٹے وی یو آیت بیوی نو یو غوٹا بچکم دے اس پڑھنے لکی دا یو لس آیتون پورشو دوار سورتون پورشو یو لس غوٹے اس پڑھنے لشو حضور علیہ السلام بدن مبارک دا سے پران سے کان نماؤن شیطا من اقال اگر یو سڑی چاہ تڑی لیو بیا پرانی سی دا سے چکم دے کولوش بیا حضور علیہ السلام عائشین و توہی چی او فرمائل چی دا سڑی خلق دو خائن حضور علیہ السلام ایز بچا بانی لا وسیر علیہ شر اللہ ماتا مرض دا شفا چکم دے را کڑی دا بارحال دا داغی دا پارا علاج دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اے حضور علیہ السلام اعوذ پناہ وارم برب الفلق پرب دا سبا باندی دا سبا پرب بانے چکم دے ہگا پناہ وارم فلق دا فالق الاسباح ندے فلق الصبح داغی توی لکی چی دا تکتور تیار دا شپیدہ اوچوی اور سپین سبا پک روخی جی دیتا فلق میں لکھی دیش امام مجاہد رحمت اللہ علیہ امام قتادہ رحمت اللہ علیہ دا فلق مانا کردی دا فلق الصبح دا سبا چکن چودل اور ابن عباس فلق مانا کردی چی دا سجن فی جہنم جہنم کی جیل خانہ دا دا علم دے امام قلبی رحمت اللہ علیہ چی دا واد فی جہنم جہنم کی دا یو وادی دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی جب فی جہنم دا جہنم کی یو کوئے دے کوئے بہرحال مختلف چکم دے دغا اطلاقات پدے کی چکم دے راغلی دی دا دام راغلی چی دا جہنم
د نومونو نه یو نوم دی دا هم راغلی دی نو قل ورته ووایه حضور علیه السلام اعوذ پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا باندې زه چې کوم دی پناه غواړم د سبا معنا زیاته راجحه ده دې کې ته اشاره چې نبی علیہ السلام ته باندې تک تور شپه تکلیف تر باندې الله پاک به تو تور شپه په سپین سبا باندې بدل کړي او دا مصیبت به الله ستا ختم کړي واقعي بس سحر ختم ان شاء الله نبی السلام له صحت ورکړي من شر ما خلق د شر هغه سيزونه چې الله پاک چې کوم دی پیدا کړی دي ابن قیم رحم الله من شر ما خلق وی د شر اطلاق په دوه سيزونو کې یو هغه آفات او مصیبتونه او علام او یو دغه اسباب نو د اسبابونه به هم پناه وختل شوی د من شر ما خلق دا د مصیبتونو د اسبابونه هم پناه وختل شوی د خود مصیبتونو هم پناه وختل شوی من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب د شر د شپې نه پناه غواړم اذا وقب چې کله دا چې کوم دی تور شي نه دا ظلم چې کله دا شپه تور شي دا شر نه پناه غواړم غاسق نه مراد چې کوم دی لیل دی اذا وقب نه اذا ظلم یا غاسق نه مراد چې کوم دی سپوږمۍ د قمر اذا وقب معنا دار چې نه اذا دخل فی الخسوف کله چې دا چې کوم دی تور شي تورا لکه عائشہ تنها فرمای حدیث ترمذی شریف دی چې نبی اسلام زما الله استاسونی او اخذ نبی اسلام بیدی فنظر الى القمر اسپوږمۍ ته ناسیو کدل بیا ما ته وی چې عائشہ تو استعیذ بالله من شر غاسق دې ته غاسق وایي او دې غاسق چې کوم دی د شر نه پناه غواړي اذا وقب ان اذا دخل في الخسوف یا غاسق نه مراد نور د نور چې کله هغه نور چې کوم دی هغه وقب نور تندرونی شي نو بیا د نور د تندر چې کله ونی شي دا د الله د غضب او د غصې علامه ده نو دی وجه نه بیا به پناه غواړي رجوع به کې الله پاک د توبې به وباسي موز به کې یا غاسق په معنا چې کوم دی هغه د سوریا ستوري سره دی ومن شر غاسق د شر د سوریا ستوري نه پناه غواړم اذا وقب اذا سقطت چې کله دا پریوزي چې کله دا پریوزي کما زمانہ کې نجومیانو او بعض خلکو دا غدار چې دی کې بیا مصیبتونه راشي او قحطونه راځي او بارانونه نه کېږي وغیرہ بهرحال راجح همارا دار چې شپې معنا وشي من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد د شر دا پوکی کوونکو زنانو نا فی العقد غټو کې من شر النساء النفاثات د شر دا زنانو نا چې په غټو کې پوکی کوي د شر نه پناه غواړم نر زنانو ذکر دکو چې حضور علیہ السلام باندې کوم سحر شو دام زنانو کړو د لبیر ابن عاصم لوریان وی ایدا چې کوم دا کړو لبیر ابن عاصم کو مشهور شاعرم تیر شو او دا رنګ دا چې کوم يهوديو نبی اسلام نشمرو داغي لونه لګیدلې او دی باندې چې کوم نبی اسلام باندې دا شهر کړو من شر النفاثات فی العقد یا مفسری وی نفاثات د بار نفوس مقدر کا من شر النفوس النفاثات نفوس بیا انسان سړی ته مو یو زنانه ته مو د شر د انسانانو نه چې هغه پوکی کوون کړي هغه سړی دی او هغه زنانه دي نارینه زنانه ټول شامل د شر د هغه انسانانو نه چې پوکی کوون کړي هغه نارینه دي که زنانه فل عقد باغټو کې پوکی کوون کړي سمانا چانه کوډه منتري کوي او دارنګ جادوګانو سحرونه کوي د شر نه پناه غواړم ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکو نه پناه غواړم اذا حسد کله چې حسد چکم دی شروع کی حاسد چې کله حسد شروع کی نو دا د شر نه پناه غواړي حسد چکم دی هغه دا ډېر چکم دی خطرناک ګناه ده حاسد د الله پاک په فیصله باندې اعتراض کی حاسد وی چې الله پاک باندې فلانی له دومره مال دولت ولې ورکړي دنه واخله مال راک دا د الله په فیصله اعتراض دی کنه نه الله ډېر بدی شي ته زما په فیصله اعتراض کوي فلانی له دومره عزت ولې ورکړي الله پاک دنه واخله مال راک تمنا د زوال
د نعمت د غیر نه کنه چې بل نه نعمت زایل شي د الله دا سړی بدی شي ډېر چې الله د فیصله باندې اعتراض کوي او دی وجنه حضور علیہ السلام فرمایا ایاکم والحسد خلق زاد نه حسد نه بچ کې بغض مکوي حسد مکوي فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حسد دا نه کې دا شي ختمي لکور چې لرګي ته ورته کې او دا لرګي څنګه سوځي او خوري ادارنګ حسد نه کې چې کوم نه ختمي دی وجنه حسد نه بزان چې کوم نه بچ کوي حاسد سړی بزرگان دین وای چې د مقام ته نشي رسي مقام د ولایت ته او له مقام ته حاسد سړی نشي رسیدي چې زړه کې حسد وي کینه وي بغض وي د مرتبه نه ملاوي دا حسد داسې یو ګناه نه تفسیر مدارک قرطبي وغیرہ ټول ذکر کړی دي چې دا اول زمکه کې هم دا ګناه شو اول په اسمانونو کې هم دا ګناه اولانې ګناه ټول نه اولانې ګناه دا د حسد ګناه د بغض د کینې اسمانونو کې ابلیس حسد کړو د آدم علیه السلام سره چې آدم علیه ابلیس ته حکم وشو آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه ناغه څنګه سجده وکړم قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین زخر آدم علیه السلام نه بهتر ما او دې چې کوم دی اوس سراغ اوس پیدا شه آدم علیه السلام زه په خواره سدا عبادتونه کوم اوس بزد د سجده کوم حسد وسره پیدا شه نالا رو شړو ایزا جنت نه رويستو ایزا تبس کوم دی تر قیامت پورې دا ذلیل بغیر دی بس هم ذلیل ندا اسمانونو کې اولانې ګناه د حسد د ابلیس کړي و زمکه کې اولانې ګناه د حسد د چې کوم دی هغه قابیل کړي و د حابیل سره دا دوه زامنو د آدم علیه السلام دوه ته حکم شو د صدقې پیش کړي دوه صدقې پیش کړي د حابیل صدقه قبول شو د قابیل صدقه قبول نشو قبل دو علامه دا چې اسمان نه بور را او به سي ظلم قبول بشو اور مرانه او به نسي ظلم بس قبول بنشو د اسمان نه ور را او د حابیل چې کوم ګډ صدقه کړو نه هاي چې کوم دی اوسېزو او د قابیل چې کوم دانه رونه نه آیو نسي ظلم نو د قابیل صدقه قبول نشو د حابیل صدقه قبول شو ناغو سره حسد پیدا شو یول اسلام صدقه قبليږي نماز دا نه قبليږي ناغله کدي کې حزما سو ګنا نشته خو انما يتقبل الله من المتقين الله د متقي قتل نه شوی عذاب ولنه قتلین سمره چې قتلونه تر قیامت پورې کیر مې او مزبن ګناګار لحاظ استواج دمنا کتما وجد وجنا ها قابل لګن حابیل چې کوم شهید مې ولا چلن ورته چې انسان دې سره مرشنه سو سره کې الله پاک شپږ میاشتې به وګبانه ګرځو یا یو کال بیا وت الله چلو خدا قرآن مجید کې واقعا ذکر فما صلی الله غرام يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوء اخي دو کارغان یو کارغول بل ملک دوغاله ولا وکن ځان ته پیغامک قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوء اخي دوی زما مازغدم رم کار نه کی سمره چلې کارغه مازغه کار کی کارغه لګي ضرور مټ ځان ته پیغامک وزش په مې شدي په وګبانه ګرځو دم ولا قمر کنست او بیا بګ دفن ندام دا حسد ګناه پس مکه مولانا شوی دا او دارنګه اسمانونو کې دیو جن حسد خطرناک ګناه ده او من شر حاسد اذا حسد حضور علیہ السلام تجرا دمر تکلیف به خلق رسول نباغیم بینهم حسدا من عند انفسهم قرآن مجید کې بار بار راځي کنه راځي د دې حسد او حسد د حضور علیہ السلام سره دا نبی علیہ السلام باندې دا نازلېږي قرآن مجید نو دا په دوه قريتين کې عظیم خلق شته عظیم قریه دي یو مکه معظم ول طائف پای کې بچاول نه نازل چې بدل نازلېږي مالدار خلق پکشته غټ سرداران دي قرآن مجید پای نه نازل بدبانه نازل دي غریب سړی نه دسه نارنګدار ایو سره حسد کو د حسد د وجه ندی چې کوم دی دا غوم کړي دی دا سحر او جادو چې کړي دام د حسد د وجه دی وجه نو من شر حاسد اذا حسد الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل هو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الناس دام ہجرت تما کې نازل شوه دی او شپږ آیتونه په کې شل کلمات یو اتیا حروف دی بریک دا دواړه سورتونه یو ځای نازل شوي دا مکه سورۃ الفلق او سورۃ الناس
قل اعوذ برب الناس قل وای حضور علیہ السلام از پناه واړم برب الناس برب د خلق سلام مالک الناس چې بادشاہ د خلق دی الہ الناس معبود د خلق دی من شر الوسواس الخناس د شر د هغه وسوسه چون کنا وسواس مصدر د په معنا د موسوس سره مصدر مبني للفاعل وي د شر د وسوسه چون کنا چې دا څوک د الخناس ته چې شیطان ابلیس خناس خناس هغه دوی چې بار بار رستګیدون کی او پټیدون کی بار بار رستګیدون کی پټیدون کی د خناس ویل کېږي حدیث مبارک را دي چې د شیطان جاسم علی قلب ابن آدم د انسان ځکه کې داسې وسوسه اچي نو اذا ذکر او خنس اذا غفل وسوسه اذا غفل وسوسه اذا ذکر خنس کله چې رسول غافل نو دی وته وسوسه چې د الله ذکر څوک نه کوي نو شیطان او د بدل کې وسوسه اچي او کله هغه ذکر شروع کیندي راوست شي کله دی چې الله یا لا اله الا الله دا الله ذکر شروع کیندي رست شي او پټ شي د شات پټ شي او چې کله بیا شروع کی بیا را کې نه بیا چې کوم دی دغه شي نو دیو جن چې کوم دی هغه دی وسوسه چې کوم دی هغه دا کوي پای کی نو کله چې دی غافل شي نو وسوسه وته شي او چې کله دی چې کوم دی ذکر د الله شروع کیندي رستکی نو کله رستکی او کله خناس معنا بار بار رستکی دونکي پټې دونکي الذي هغه خناس یا وسواس چې کوم دی هغه مصدری معنا ورکی حمل مبالغه د زید بن عدل د قبیلین شیطان خو بل کار نشته بغیر د وسوسونه من شر الوسواس د شر د وسوسین نه شر د شیطان نه چې شیطان به عیني وسوسه الذي يوسوس في صدور الناس چې وسوسه جي في صدور الناس یعنی في قلوب الناس صدر کې یعنی بسینه کې زړه د دنا نو دینه مراد صدر نام ما فی الصدر مراد چې قلب دی فی قلوب الناس د خلق بزرونو کې من الجنه والناس دا جنات لهم دی او دا راګه انسانانو لهم دی دو قسم چې کوم دی شیطان چې کوم نشته دا الناس لفظ بده کې بار بار راغلی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یوسوس فی صدور الناس من الجنه والناس او دا سوې دي چې کله یو دا ذکر شي به اسمه مضمر سره یا ظاهر سره رسو د زمایر راځي کی اول اسمه ظاهری به رسو مضمر شي به زمایر ټول راځي کی دلته ټول بار بار چې کوم دی اسم ظاهر سره ذکر کی دین علماء چې د کې الناس هر د کې الناس ته مراد جدا خلق مراد دي رسه جدا ناس برب الناس کې ناس نه مراد معشومان دي او قرینه د رب د قرینه لفظ د رب پای باندې قرینه ده تربیت خود معشومان او زیات پکاري کنه تربیت چې معشومان وشي نو بیا ورسته چې کوم دی صحیح معشومان او تربیت صحیحونه کې بیا ورسته خراب ناس نه مراد معشومان ملک الناس کې ناس نه مراد ځوانان دي ځکه بادشاہي په ځوانانو باندې زور علامتو په زور کې الہ الناس کې ناس نه مراد چې کوم دی بوډاګان دي او قرینه باغ باندې لفظ د الہ د الہ معنا عبادت کول چې بوډا شي به عبادت ته چې کوم دی جوړ شي نه دا شي او یوسوس فی صدور الناس کې ناس نه مراد اخیار الناس دي نیکان خلق دي ځکه شیطان چې وسوسه چی د نیکان خلق بزلون کې چی من الجنه والناس کې ناس نه مراد اشرار الناس دي خراب خلق ته مراد دي ځکه خراب خلق چې کوم هم یو قسم شیطانانی په انسانانو شیطانان ودای حواله سره جدا جدا مراد شي یا دا وای چې دا مقام د مدح دی نو مقام د مدح کې چې کوم دی هغه تکرار دا شنیع علی بلکې دا بهتر لګي غوړه دی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس دا سي الفاظ وروړي شوي دي چې دغه حفاظت معنا ده پکې دا سي د الله پاک نومونه وروړي شوي چې په ټول نومونو کې د حفاظت معنا چې کوم دی پرته ده
ځکه دا صورتونو حفاظت دپاره الله نازل کړي د حضور علیه السلام د سحرونو جادوګانو نظرونو مصیبتونو نه حفاظت دپاره دي. نو د هغې مطابق چې کوم دی د الله پاک نومونه هم داسې ذکر شوي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. نو رب د خپل مربوب حفاظت کوي چې رب زمونږ الله دی او مربوب د انسان دی. نو دا الله پاک د انسان حفاظت کوي. ملک الناس ملک بادشاہ دی، ناس د هغه دپاره مملوک دی. نو بادشاہ د خپل رعیت ملک د خپل مملوک او بادشاہ د خپل رعیت حفاظت چې کوم دی کوي، دشمن به حمله ونه کړي دغه ونه کړي. دانګه الہ الناس کې الہ الناس معبود دی او بل طرف د عابد دی، عابد انسان دی او معبود الله دی. نو معبود د خپل عابد حفاظت کوي چې الله عبادت څوک کوي نه الله حفاظت کوي. نو دی وجه نه چې کوم دی کې د حفاظت معنا پرته ده او دا راغلي دي چې د دریو صفاتو سره سره دعا غواړي دا اقرب الی الاجابت دا زیاته قبلیږي چې یا رب و یا رب یا مالک یا الہ دا ویل او بیا دعا غواړي دا اقرب الی الاجابت دا چې کوم دی زیاده قبلیدونکي ده. په اولنی صورت کې مستعاذ به دا یو صيغه ده قل اعوذ برب الفلق او مستعاذ منه دا درې څیزونه دي. من شر غاسق د دینا پناه غوښتل شوی ده، من شر النفاثات فی العقد شر دا پوکی کوونکو زنانو په غوټو کې د دینا پناه غوښتل شوی ده. ومن شر حاسد دا حسد د شر د حاسد نه حسد کوونکو نه پناه غوښتل شوی ده. نو مستعاذ به یو دی چې برب الفلق قل اعوذ برب الفلق په دې سره پناه غوښتل شوی ده. خو مستعاذ منه درې دي چې د شپې د شر نه پناه غوښتل شوی ده، دارنګه د سحرونو جادوګانو د شر نه پناه غوښتل شوی ده، د حسد د شر نه پناه غوښتل شوی ده. دې صورت کې داسې او په دې صورت کې چې کوم سورۃ الناس دی نو په دې کې مستعاذ به درې څیزونه دي چې یو قل اعوذ برب الناس پر رب د خلق سره ز پناه غواړم، په بادشاہ د خلق سره پناه ملک الناس، په معبود د خلق سره پناه غواړم. مستعاذ به درې دي او مستعاذ منه یو د من شر الوسواس الخناس رسې چې دا شیطان دی چې دا هغه نه پناه وختلی چې کوم شوی ده. نو دای وجه چې کوم ده هغه سره نو دای وجه چې کوم ده ادا ده چې اولنی صورت کې مطلوب دا سلامتی د بدن دا د بدن سلامتیا او د دویم صورت کې مطلوب سلامتی د ایمان او د دین دا چې د دین سلامتیا راشي. د دین سلامتیا دا اهم ده په نسبت سره د سلامتیا د بدن ته. صحت د بدن نه خو صحت د دین دا زیات دی. دی وجه نه چې کوم دی آئی کې درې د الله نومونه واغستل قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. درې د الله صفات ذکر کړو د شیطان د وسوسونو چې زمونږ د دین سلامت شي دا یې نه پناه وختل ځکه دین اهم دی. او بای کې چې کوم دی هغه یو دغه د الله ذکر شوی دی قل اعوذ برب الفلق یو رب دا یو نوم د الله ذکر شوی دی او د درې څیزونو پناه ده چې د شپې د تیارې نه پای کې نقصان انسان بدن ته رسیږي، صحت ته رسیږي، د سحر جادو نه د هغې نه صحت ته رسیږي، حاسد حسد کی او نظر باز نظر کی نه بدن ته خبر رسیږي. دلته سلامتی د بدن ده او دلته سلامتیا د ایمان او د اسلام د پای په نسبت سره اهم ده. الله قرآن مجید کی فرمایي وکذلک جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس والجن. د هر نبی د پاره شیاطین الانس والجن د انسانانو شیاطین دارنګه چې کوم د جنات هم شیاطین نایب د خلق ذهنونو کې شکوک شبهات پیدا کول د پیغمبر خلاف. نو من الجنت دا جنات او فریان د شیطانان نه پناه وتل شوی دا او ناس دا د انسانانو د شیطان نه پناه وتل. انسانانو شیطان دا کاهن هم دی چې کاهنان مو جادوګران مو ایبا
یا د انسانانو شیطانان هغه چې دوه کس جنگي د خپل مس کې چې کوم دی اورو نه راولي بلکې جنگ پیدا راولي دوه قبیلې جنگي یا دارنګ شکوک شبهات په دین کې پیدا کوي قرآن کې شکونه پیدا کوي احادیثو کې علماء باندې خلق چې کوم دی بس جنا کوي پروپاګاندا کوي علماء په سی غیبتونه کوي دروغ وایي دام چې کوم دی د انسانانو شیطانان دي د رمضان بساته من الجنه والناس او شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمه الله وایي چې ناس نه مراد چې کوم دی هغه نفس دی مخکې چې کوم دی د شیطان د وسوسونو پناه اخیستل شوی ده او الناس کې د نفس د دوکو او دړاکو نه پناه اخیستل شوی ده نفس او شیطان دو دشمنان دي د انسانانو شیطان هم د انسان دشمن دی او دا نفس هم د انسان دشمن دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا نفس د شیطان نوم زیات خطرناک دی نفس ان عدوک بین جنبیک ستا زیات خطرناک چې کوم دی هغه دشمن پرې دوړ ډډو کې دا نفس د شیطان نه زکه خطرناک دی چې دا شیطان کې شیطان کړي دی نفس شیطان کړي دی چې الله واته سجده وکړي چې نه ما هډې له نفسانیت دی له تکبر مې دی حسد پیدا شي نو شیطان هم د نفس د وجنه گمراه شه دی وجنه د شیطان نوم زیات خطرناک د نفس دی دی وجنه نفسانی خواهشات او مزان چې کوم دی ساتي او دا بچ کا فرایت من اتخذ الہ هوا الله فرمایي چې خلکو چې کوم دی دا خواهش خپل خدای ګرځولې دی لکه د الله خبره منل پکاري ندی د خپل خواهش خبره مني د خپل زړه خبره مني د خپل نفس او د خپل هوا د هغه اتباع کی نه چې د هوا اتباع کی او د نفس اتباع کی او د خپل خواهشات او اتباع کی د سړی لاړ تباہ شي کنده کې وګرځي او لاړ شي چې کوم تباہ او برباد شي دیو جن بزرګان دین او صوفیا کرام دا په نفس باندې ډېر توجه ورکړي چې د خپل نفسانیت د ختم کړي بلکې بعض بزرګان خوای چې یعنی د تصوف خلاصه هم دغه ده چې سړی نفس مړ کی بس نفس ختم کی چې الله سوی بس هغه کوي کله الله او د نفس د خبرو مس کې چې کوم دي تعارض راشي د الله خبره واخلي او نفسانی خواهشات پری دي نفس چې کومه تمناګانې پری دي نو دا سړی کامیاب دی او چې نفس چې کوم دی دغه شو نه نفس مطمئنه وګرځي یا یو د نفس المطمئنه ترجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله به جنت ته بیا بوزي دیو جنا دا نفس چې کوم دی دا ډېر خطرناک او نفس د انسان دی چې کوم دی کفر ته هم رسي دی د الله بغاوت ته هم رسي او خو نفسانی خواهشات انسان په گناهونو باندې هم آماده کوي دیو جنا چې کوم دی د نفس نه خطرناک چې کوم دشمن دی داینه پناه وختلی شوی ده صدق الله العظیم